السلام علیکم. دا قدرمنه وګورئ زه موجود یم مسجد البدیه دا د تبع تابعین د وخت یو جماعت ته فجیره چې کوم سټیټ ته د یو ای په اشه دا موجود ده او دغه جماعت اس چونکې شپې ټیم ده تقریبا دغه ځای 12:30 بجې دي نو جماعت دا ټیم باندې مشور نه وتای نشي بارنه یې خلیو شای ده سهن ده او دغه جماعت ته او دغه پوس چې کیمر لیدې شي د هغه وخت چې کیمه کیلې دي هغه موجود دي یا خو به هر حال هغه مرمت او مینټیننس یې سوتی نو قدر بهتر دي غیر زوی شی و بلا کیلا دغه دغه او دغه د فجیره شه دا موجود ده روډ په غوړه او دا یو غوټه خبره ده چې دغه یو قیمتي اساساتو د وخت یادګار یو زوی ده او ماشاءالله شه مینټینس وتل شو ده هغه دا یغه د کنه هغه د خاطه ول شایده کدا سیمټي ویر دا سیمټ ور ده خنن هغه ده شم لکه سیمټي او خوشتینی ویر ده او نره دا هغه شای خاطه ول دا جوړ نه دا او نه ورځ ټیم خلق ورسي صحیح دا ټیم باندې صحیح او بوډا په شاده غزي دغه بورډ بنده شای لیکلی دغه سامانی په لیکله ده صحیح دغه وګورئ دغه جماعت چې کوم لیش کې باندې ډیسکرپشن دا غي لیکله ده عربي شه ده او دا په انګریزي شه ده شاو دغه چې دا د غو وخت لا کیای ده دغه نوې بمی بار یستلشله او اس واي بي پشه شا ایبو دا پته نشته دا چې اس وی پشه یا ونی لایټ وربال کو ماشاءالله ایبو پشه لیدې شي نه لایټ ولرونو پشه بال شله دغه چې کیما دوکنه دا کیای ده دغه وخت لا کیای ده او دغه د روډ په بل طرف باندې چونکه ځنګلې لا کې دلې دي زو وړړېدای شو نه خو هغه بل طرف باندې لیدل شي کته سه لیدای شي دغه خجیره ویلوړې دي د خجیره بوغ ده دغه وخت د صحابه کرام او د وخت یا تابعین یا تابعین د وخت دا یو ټول بوغ ده او خجیره په شویلوړې یادي زنه خجیره داسې دي چې هغه نیمه نشته ده زنه بخی نشته ده خو بهرحال زنه پرې هغه سمونډون یا پوته دي خو دغه زوی چې کوم خلک دي هغه دغه بوغ مینټینس وتله ده او سو توی نه د یادګار په تور باندې دغه بوغ دغه شی سوتله ده چونکه دا یو طرف باندې روډ په اوه غوړه دغه جماعت ته نه دغه جماعت ته دغه پوس دی ول کېلې دي او هغه نه علاوه دغه بوغ ده خو بهرحال بوغ دی سوتله ده او دیره په مخ یو غار ده په دغه ایریا شه په اشه د زموت ملګری اول چې یو بل د صحابه کرام د وخت یو کیر چې کیما دغه دریافت شو ده او اس په د کرونا په ټیم شه یخ پته لګیدلې ده خو بهرحال چونکه تیاره ده شپې ټیم ده نو وخت ټیم ده نو یخ ځای ته ورتګ ممکن نه ده بهرحال دغه یو تاریخي مقام ده مول چې تاسو سره شیر کړ